الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد. عزتمن مسلمانانو، دې دنیا کې الله جل شانه حقم پیدا کړی دی او باطل هم پیدا کړی دی. حقم شته، باطل هم شته. نیکیم خدای پیدا کړی دی او بدیم پیدا کړی دی. خیر هم پیدا کړی دی او شر هم پیدا کړی دی. موزی او مضر شی هم شته دی او مفید شی هم شته دی. د انسان فرض هغه ذمہ داری دا ده چې د هر یو څیز سره هغه سلوک کوي چې څنګه الله جل جلاله غواړي. مار او لړم څوک په لاسو کې نه لوبوي، وجنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بد فرمایلی دي هغه چاته چې څوک په مار باندې قادر وي په مړ کولو باندې او دغه سی پرېږدي. نو د مار او د لړم سره د بنده رویه او سلوک د وجلو دی، پرېږدی وینا او څاروی پیدمن شی مفید هغې سره ستا سلوک او رویه هغه دا پکار ده چې هغه تکلیف کړي، تکلیف نه یې بچ کړه. او کوم څیز درته الله جل جلاله حلال کړی دی نو هغه وجلی شي، خو په دې نیت باندې چې د الله په نوم یې ذبح کوم او بیا به یې خورم. دغه وجه د حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى عن المجثمه، نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن المسبوره. پیغمبر علیه السلام مجسمه او مسبوره نه منع فرمایي. دا څه شی دی؟ دا هغه چرګه ده، هغه کنتره ده چې ساتلی شوې مارغۍ په کور کې چرګه شوه، بل یو شی شو او بیا هغه چا وتړله د خپو نه او داسې مخامخ یو ځای کې یې کېښوه، هغه تلی نه شي او بیا دی په هغې باندې شیش برابروي، په غولیل باندې، په ګیټو یا په غشي یا په ګولۍ هغه اولي شیش پې برابروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې دې نه منع فرمایلی. ولې؟ ځکه چې دې ته دا تکلیف او اذیت ولې رسي؟ که ستا د هغې خوراک پکاري نو هغه خو ستا د لاسو شی دی. روي نیسه، په کور کې دی ده، په مریو د چاړه کې ده، د الله نوم والا، بسم الله الله اکبر، ذبح کا بیا خوره. خو داسې سلوک د هغې سره کول دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. نو ما عرض وکړو چې په دې دنیا کې نن سبا داسې فتنې دي، دا خبره ځکه کوم چې تاسو ته په مزغو کې خلک مختلف خبر راشي. هغه به وایي چې هر کسی کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، هر چا سره یو شان سلوک پکار دی. دې ته اتحاد ادیان وایي. دې دپاره لګیا دي هغه خلک چې خدای سر سترګې ورکړي دي منډې وایي. یہودیت، اسلام، عیسائیت، الحاد اور زندقہ، یہ ساری کی ساری ایک ہی چیز ہے. دا ټول یو دي، حالانکه د حق سره یو شان سلوک، د باطل سره بل شان سلوک
دا د الله جل جلاله تعالی مطالبه ده، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. د کافر سره یو شان سلوک، د مسلمان سره بل شان سلوک، دا د الله جل جلاله حکم دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. دا الله رسول په جنگ بدر کې کافر د غاړې نه دی ورکړي، مخ په مخامخ صحابه ورغلي دي، پلار لګیا شوی زوی وجلې دی، رور لګیا شوی رور یې وجلې دی. ولې؟ د اسلام او د کفر جنگ. د هر چا سره خپل سلوک پکار دی. هغه مسلمان چې هغه پردی و هغه ته غاړې ورکړي دي، په احد کې، په بدر کې، په خندق کې، په هر یو جنگ کې وګورئ. داسې چرته نه دي شوي چې تاسو مونږ دوستان یو، رونه یو. حق سره به دا سلوک کې چې حق ته به غاړه ورکې، حق به خپلې، حق به اختیارې. باطل سره به دا سلوک کې چې د باطل نه به نفرت کې، باطل سره به ستا دشمنی، باطل به نه خوښې، په زړه سره، په تندي سره، په مخ سره، په لاس او خپو سره دیګه کې به ځان. که چېرې حق او باطل سره یکساں او یو شان سلوک کې، دا د الله جل شانه دشمنی داخله په خپل سر. سود او بیع، تجارت، دې دواړو سره که یو شان سلوک کې، د خدای دشمنی اخلي. الله جل شانه ته دعوت د جنگ ورکه، اعلان جنگ کې، ځکه چې سود باطل له او تجارت حق ده. واحل الله البيع وحرم الربا. مشرکین وبوي انما البيع مثل الربا، انما البيع مثل الربا. یہ تجارت یہ سود کی طرح ہے. سود میں بھی نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے. تجارت لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، تو یہ تو سود کی طرح ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. ایک طرح نہیں. تجارت سوداگری خدای حلال کړي ده، بیوپار حلال کړي ده او سود یې حرام کړي ده. سود نه نفرت کې، سود به حرام غني او سود به نه کې، او تجارت حلال هغه به اختیارې، هغه ته به حلال په زړه سره وي، بیا به هغه اختیارې. د هر شي سره به خپل سلوک کې یو شان، یو دا ټولو سره یکمان د سلوک نه. حق سره به دا سلوک کې چې د حق مرګرتیا وکړي. مسلمان چې چرتم وي د یو مسلمان رور دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې مسلمانان کل جسد الواحد، دا د یو جسے پشان دي، یو بدن پشان دي. اذا اشتکا عینه اشتکا کله. چې کله د انسان په بدن کې سترګه خوږیږي نو ټول بدن په لړزان وي، ټول بدن ناقراری، خوب نه ورځي. چې لاس خوږیږي ټول بدن په لړزان، سترګې ویښې وي. دا پشان د یو دي. د مسلمانان فرمایلی، کافر نه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان رونه دي، د خپل رونو په من کې اصلاح وکړي. دا نه دي فرمایلی چې ټول انسانان رونه دي، کافر او مسلمان رونه دي، او چې چرته د کافر او د مسلمان په منځ کې دشمنی وي نو د هغې په منځ کې اصلاح وکړي. چرته نشته. ټول قرآن د الحمد نواله تر والناس پورې ولټو، په هغې کې نشته. مصالحه بیل شی دی. کافر به ذمي په دارالحرب کې پاتې کېږي، سوتمه یا مال محفوظ دی، هغه بیل شی دی. ځکه چې هغه خپل ذلت په خپل سره غشته دی، تسلیمي یې چې زه ذلیل یم او زه مسلمان نیم، خو د مسلمانانو قانون منم. ما سره به زما په مال کې او زما په جان کې او زما په کور کې او زما په بچو کې فیصله چې کېږي، د مسلمانانو په قانون به کېږي. دا ذلت بس دی. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د هر چا سره یو شان نه، بلکې د هر کس سره، د هر څیز سره بیل بیل سلوک. حق سره به مرګرتیا کې او باطل نه به نفرت کې، باطل به پرېږدي. د کافر سره به دشمنی ساتي، د مؤمن او د مسلمان سره به دوستی کې. دا آیات چې ما ستاسو په وړاندې ولیدل قرآن کریم کې سوره ممتحنه د هغې ابتدایي آیات دي. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ او د هغې
پس منظر کې دا شان نزول دا واقع ووري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکین سره جنگ وکړو، جنگ بدر، هغه کې غي ته سخت زیان او نقصان ورسېد. دا غي سلیرش غټ غټ سرداران قتل شو، ابو جهل، امیہ او شیبہ، عتبہ وغیرہ وغیرہ، غټ غټ سردار. دا غي د خلی خون خراب شو د کافر او مشرکین. دا غي نه پس پشپغم کال د هجرت باندې پیغمبر علیه السلام عمره ته تلو. قران پاک کې اغم ذکر دي، دام ذکر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدو، صحابه سره مشوره وکړه، یا رسول الله چې تاسو خوب لیدلې ده بزو عمره ته روان شو. د خوب تعبیر دغه، خو په خوب کې تعبیر کې دانو چې سکال به عمره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو خانه کعبه ته نږدې حدیبیه، چې څه زمانہ کې شمیسیه نوم، خو بیا اوس د عربو خلکو په حدیبیه سره او پیژنده. او چې حج عمره ته څوک لاړ شي نو د خانه کعبه نه تقریبا 23 کیلومتره فاصله کې ده. دې ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسیدنو مشرکین ایثار کسان رااله چې مخ کې باندې راځي. ولې وی تاسو خو جنگیدو ته راغلي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې نه موږ عمره ته راغلي. وی چې نه، تګ راتګ پکې کېدو، مذاکرات کېدل، فیصله په دې باندې وشو د الله رسول کاغذ ولیکلو، هغه باندې د ډیرو مسلمانانو ناخوښي وه، خو روغ او شو مصالحه. ویسه کال واپس لاړ شي او بل کال ته عمره ته راشي. په اوم کال نه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رالو، عمره وکړه. هغه صلح کې دالی کله شو چې لس کاله به ډزبندي وي، موږ به جنگ نه کوو. او هغه کې دالی کله شو چې کوم خلق د مسلمانانو مکې ته لاړو نو هغه موږ نه واپس کوو، کافر وي. او کوم خلق چې د کافرو مدینه ته رالل نو هغه واپس کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تم غاړه کې خو بعض صحابه ډېر سخت په قهر چې یا رسول الله د ذلت نه ده چې زمونږ سړی لاړ شي دی نو واپس کوي، چې دی سره راشي موږ واپس کوو. د الله رسول وته فرمایي چې زمونږ سړی دی څخه خزینو هغه مسلمان پسې شو. دې خبرې ته د چا پام نو وی چې زمونږ سړی زی مسلمان د مدینې نه زی د کافرو جولۍ ته ځان غورځوي نو دا د خدای ورک دا زمونږ نه پکار. مسلمان بیا دارالاسلام پریدي او دارالحرب ته ځي او دا غي ته ځان حواله کوي، نو دا مسلمان نه دی. نن سبا دا د چا په ذهن کې نه راځي ځکه چې مسلمانان زی چې چرته په خطر راشي نو د کافرو د يهودو د پیرنګیانو جولۍ کې سر کیږي. شابه بچ کومه کاغه سیاسي لیډر دی، کاغه د مسلمانانو د ملک حکمران دی، او کاغه اساس دی. الله جل شانه دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره سخت ناپوهي د دین نه چې ته پناه غواړه د یو کافر او مشرک نه غواړه. بهر حال صلح حدیبیه وشوه. دا صلح ماته کا کافرو په خپله پټه حمله کړې وه د مسلمانانو په حلیف باندې په مکه کې، چې کله ماته کا د الله رسول ته پته ولګېده. ابو سفیان د مکې نه رالو، پیغمبر علیه السلام سره ملاقات ده چې صاحب دا صلح زمونږ د طرف نه بعضې کسانو زیاتې کړی دی، خو دا صلح بیا تازه کوو. د الله رسول خاموشي اختیار که اس جواب ورنکو، نه ها نه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې اراده وکړه چې مونږ زو په مکه باندې حمله وکړو. خو د دې ارادې نه د خاصو صحابو نه علاوه بل څوک نه خبرول. صحابه کرامو ته عام تعلیم داو او عام اعلان داو چې تاسو نه ګوره څوک خبر نشي، په مدینه کې يهودیم نه خبر نشي، منافقم خبر نشي. دا اعلان دا اراده پټه کړی. پیغمبر علیه السلام صحابو ته پټ پټ وی تیاری کوي. دې دوران کې د مکه مکرمه نه د مشرکینو د اړخ نه یو زنانه رااله. بعضی زنانه براتلې د اسلام، لکه عقبه ابن ابي معيط چې د یو ډېر انتهایی شریر انسان کافر لور وه. ام کلثوم دا مسلمانه شي وه.
او علماء کرام په دې پنده کې ناست هغه پیژني عقبه ابن ابي معيط په بخاری شریف کې حدیث کې داغه کردار ذکر دی. دې بدبخت او درې کارونه داسې کړي چې د انسانیت نه انتهایی لاندې کارونه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک توکانی توکلی دې بدبخت. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته گزار ورکړ. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزبانه او د سجدې په حالت کې ایوځه کې او خلل شي و دغه غدرنګل لره هغه راړو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سټ مبارک سجدې په حالت کې ابو جهل په مشورې سره ټولو خاندل. دا دومره شقی انسانو. حدیث مبارک کې راځي فم باس اشق القوم انتهایی بدبخت په دې خلکو کې پاسې دوغه دا کار وکړ. او الله جل شانه چې کله هدایت چاته نصیب کوي دا د الله په قبضه قدرت کې د دې سړی لور ام کلثوم مکه کې مسلمانه شوه او یوازې مدینه منورې ته هجرت کړې ده. په هغه زمانہ کې د اتو ورځو لار یوازې والی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاړ چې یا رسول الله ما ته پناه راکا او زه د کافرو سره نه پاتې کېږم. بعضې زنانه داسې راغلې وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مشرکین لاړل وې دا زمونږ لور خور راغلي دا موږ ته واپس کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي تاسو سره چې ما کوم کاغذ کړی دی په هغې کې منهاري دا نه دي شوي چې زنانه به م واپس کوم. هغه د سړو باره کې د الله رسول هغه زنانه واپس نه کړي. دغه دوران کې یو زنانه د مکې نه راغله. هغه زنانه په مکه کې سندرغاړې وه ډمه وه مغنیه وه. د مدینې منورې ته لاړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو چې ورسېده. د الله رسول ته وفرمایل چې ته څنګه راغلی مسلمانه شوې؟ وی چې نه. وی ته چې د هجرت په خیال راغلی دلته پناه اخلې د کافرو نه تنګه شوې؟ وی نه. بیا ستاسې اراده ده په کومه اراده راغلی؟ دغه زنانه ورته وویل چې زه په دې اراده راغلیم چې ما سره مال نشته دی په ما باندې نهرې تېرېږي زما او زما په بچو او ستا نه علاوه بل څوک زه نه وینم چې په هغه باندې مې نظر وي چې ما سره مدد وکړي. ما سره مدد وکړه ما ته د خدای دپاره څه راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته خو سندرغاړي ته خو مغنیه په تا خو به خلکو مجلسونه ګرمول. هغه زلمي څه شول چې په تا باندې به پیسې نوستې. دې ورته وویل چې هغه چې کله بدر جنگ شوی دی او د قریشو مشران په هغې کې قتل شوي دي نو د خلکو هغه مجلسونه ختم شوي دي هغه خوشحالیانې اوس نشته نو زما کار خراب دی ما سره تعاون وکړه. د دې حالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل نو د الله رسول خو ډېر مهربانه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خاندان خلکو ته وفرمایل چې دې سره تعاون وکړي. بنو عبدالمطلب ته د نیکه اولاد دا یاد ساتئ چې ستا نفلی صدقه زکات نه هغه په کافر هم کېږي چې پوهېږي چې مسلمانان تا سره خواوشا ټول ماړه دي او یو عیسائی دی کافر دی هغه نهر دی د هغه په بدن کپړې نشته ته نفلی صدقه هغه ته ورکې نو دا خیرات دی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره تعاون وکړو. بل طرف ته یو صحابي دی حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه. دا صحابي دی مسلمان دی په بدر کې شریک شوی دی د بدریینو صحابه لویه مرتبه ده لوړه. دې صحابي دا اصل کې د یمن دی د یمن نه راغلی او هجرت یې وکړو مکې مکرمې ته. په مکه مکرمه کې د ده بچي او ښځه وه هغه مسلمانان نو دی مسلمان شو. د هجرت وکړو مدینې ته رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او بچی په یمن کې او کور په مکه کې او کور په مکه کې پاتې شو. نو د قریشو نه د هغې د قوم نه دی د هغې قبیلې نه دی. ده ووی چې زما بچی او زما ښځه هلته په مکه کې دي هغې سره به دا کافر څه سلوک کوي ځکه چې کوم خلک به ځایي نو هغې ته به د کافرو څه نه شو ویلی کوم چې به بارني خلک راغلي وو نو بیا به په هغې ظلمونه کول. نو ده وی چې زما په بچو باندې کېدی شي چې دا مشرکین ظلمونه کوي نو راشه په دې خلکو څه احسان وخېږو. هغه احسان چې ستا پې باندې نو ستا کور ستا بال بچ خیال به ساتي.
هغه احسان یې دا وخېجولو، د ذهن ته دا راله، خط یې ولیکلو. په هغې خط کې دا ولیکل چې تاسو ته اطلاع در کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه باندې د حملې اراده د ځان سنبال ساتي. هغه راز یې فاش کو د الله د رسول. دا خط بند کو په لفافه کې، هر څنګه چې دغه زنانه چې واپس لا دا مغنیه سندرغاړي ډمه دې سره مزدوری وته اوې هغې وته دومره بېسیره که دا خط به زه ستا فلانکي فلانکي ته ورسم. دې ته ووایي چې دا خط یوسه، خو خیال کو چې دا خط څرګند نشي. هغې ورته بېغمه شو، دې خط واغشت روانه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر دی، د الله پیغمبر دی، او الله جل جلاله سمیع و بصیر ذات غار صدا سی ویني لکه ستا په دې تلی کې چې د شړشمو دانې د دې نم زیات لطیف دی، باریک بین دی، هغه ته د هر یو څیز پته ده. خپل پیغمبر ته اطلاع ورکړه چې دغسې دغسې کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 صحابه کرام فوراً راوغوستل. خپل تر زوی او زوم حضرت علی کرم الله وجهه، دویم د ترور زوی حضرت زبیر رضی الله عنه، دریم ابو مرصد. دا 3 واړه صحابه راوغوستل. دی ته یې پاسونو سواره شئ په تیز وسونو، او دلته نه فوراً په منډه شئ او فلانکي ځای ته ورسئ. نوم یې ورته واغشتو. حدیث مبارک کې د هغې ځای نوم ذکر دی، روضة خاخ. روضة خاخ ته لاړ شئ، هلته یو مسافر زنانه روانه ده، هغې سره څوک سړی نشته. هغه په سورلۍ باندې د هغې سره یو خط دی، هغه خط نه واخلئ او ما ته یې راورسوئ. دا صحابه وایي حضرت علی کرم الله وجهه چې مونږ په آسونو سوارو شو، آسونو ته مو پوندې ورکې چې څنګه غزې ته لاړو، د الله رسول چې څنګه فرمایلو ما غزې کې دا ښځه روانه، دا وحی ده د الله، او الله پاک خپل پیغمبر ته کوي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل دی. نه دوربین شته، نه بل یو شی شته، نه موبایل شته. هلته مونږ هغه زنانه ایساره کړه، مونږ ورته تا سره خط دی؟ هغې وایي ما سره خط نشته. مونږ ورته کوزه شه ستا تالاشي اخلو. هغې تالاشي مو واغشته. دې نه معلومه شوه چې زنانه تلاس وړل هغه صورت کې چې کله مسلمانانو ته سخت خطرې دا جایز دي، چې کله زنانه نی نوري. دی ورته ووایي چې یا خط ښکاره کړه. دی وایي چې مونږ وکته چې کوم ځای ته زمونږ لاس رسېدی شو، خط ورسره نو. نو موږ ورته وایي چې تا سره خط دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې زمونږ د یو ویښته برابر شک نو چې دې سره خط نشته، ځکه چې د الله رسول فرمایي. اوس مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موجود دي، په هغې کې احکام دي، په هغې کې پیشګویانې دي، په هغې کې عقیده ده. هغه مسلمان به څنګه مسلمانې چې د حدیث په باره کې تذبذب کې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه فرمایلی مونږ وی دا قول رښتیا ده. وته یو فرمایل چې یا خو خطر وباسه ګنې نو مونږ ته بربنډو. دې نه معلومه شي چې دې حد پورې تلل هم جایز دي چې کله اسلام او مسلمانانو ته اجتماعي نقصان وي. هغه زنانه پوه شوه چې دی خو ما پرېږدي نه، نو مونږ د پرتوک چې تړو، د پرتوک په ځای هغه زمانه کې به ازار تړل کېدو، صادر لنګ، مونږ ته لنګ وایو. هغه ازار په دې بډه کې هغې خط نه ایستی و، هلته نه یې راویستی. خط یې دی ته ورکړو. دی چې څنګه خط وصول کړو، ښځه یې پرېښوه، دی راغلل مدینې ته. په هغې کې دغه لیکلي کوم مضمون چې ما تاسو ته وی مختصر، چې ځان تیار ساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه باندې د حملې اراده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط رالو چې څنګه یې ولوستو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاتب ابن ابي بلتع راوغوستو، مسلمان دی، صحابي دی. ورته وی چې حاتب داسې دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دغه مجلس کې ولاړ دی چې کوم مجلس کې خاطب راغوستی دی. هغه دومره په قهر شوی چې یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول الله پرې مې د دې منافق سره لوزوم، دا خو مسلمان نه دی. دا الله رسول ته فرمایل چې ودرېږه عمر.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې تاسو کو چې دا ولي چې یا رسول الله ز خپل بیان کوم چې زما بیان ختم شي بیا چې څنګه تاسو فرمایي هغه څه وکړي خو زما خبره ته غوږ کړئ نو ته وی چې څه ویزه یا رسول الله د یمن نه رالم ما اسلام قبول کو مکه مکرمه کې پاتې کېدم آلته مې ښځه ده بچی دي کور مې دی او زما نور څوک عزیز او رشتہ دار ترونه تربوران نشته او ما تاسو سره هجرت وکړو مدینه منورې ته رالم زما کور آلته دی تاسو ته پته دی چې مشرکین د اجنبي سره او د پردیسی سره او د مسافر سره کوم سلوک کوي چې کوم کمزوري دي نو یا رسول الله زما په زړه کې ایمان چې څنګه مخکې او اوسم دی چې څنګه مخکې مسلمانم هغه سیز مسلمانم چې څنګه مې مخکې د اسلام سره او د الله سره او تاسو سره مینه او ما غسمینه ده چې څنګه مې مخکې په الله او ستا پر رسالت باندې ایمان او هغه سمې ایمان دی صرف او صرف د خپل اهل د بچکول لپاره مې دا کار کړی چې باغی احسان وهیجو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بیان واورید نو یې فرمایل اما هذا فقد صدق دې سړی رښتیا وایي عمر سے بیا وایي چې یا رسول الله ما پرې د شرط پرې کم اجازه راکړئ دا الله رسول او تو فرمایل چې عمر دې کس په بدر کې حصہ غشتي دا بدری دی او تا ته پته ده چې الله جل شانه بدریین په باره کې فرمایلی کې دې شي چې الله پاک دا ویلي چې سم خوخه یې کوي د بدریین او صحابهونه چړمبي جنگ کې د کفارو سره مشرکین سره شاغي ساغشتي دومره خدای خوشاله چې کې دې شي دا وته لوی جرم وته معاف کی نو حضرت عمر رضی الله عنه دې دویم جواب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسترګو کې اوخ کړاله وی الله ورسوله اعلم یا الله الله او د الله پیغمبر خپويږي مونږ نه پويږي په دې خبره باندې پرې خو معافي قرآن کریم کې الله جل شانه آیات نازل کړل الله رسول خدا سے وکړل لیکن قرآن پاک کې الله پاک فرمایي سورہ ممتحنہ شروع د دین کې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تاسو زما دشمن او خپل دشمنان هغه په دوستۍ منی سي هغه سره دوستی مکوئ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء زما دشمن او خپل دشمنان په دوستۍ منی سي قنوت نازله د سار په مسک ویل کېږي دلته د ایمان کې ویل کېږي د فلسطین د مجاهدینو د مسلمانانو په حق او د يهودو خلاف باغی کې چې کومه بد دعا راځي نو هغه دا راځي اللهم اخذل الكفرة والمشركين اليهود والنصارى والهنود الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك أعداءك أعداءنا أعداء الدين یا الله دا يهود تبا کې د رسوا کې ستا دشمنان دي زمونږ دشمنان دي دای ستا د لارې نه خلق بندي ستا اولیاء او دوستان چې مؤمنان دي هغه وجني او قتلي او ستا د پیغمبرانو تکذیب کوي دای چې وایي چې موږ موسی عليه السلام منو خپل پیغمبر نه مني خپل پیغمبر خو ته دا ویلو چې رسته څومره انبیا راځي هغه مني او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هر پیغمبر د خپل قوم او د خپل امت نه دا وعده غشتي چې کله دا پیغمبر راشي به به نصرت کوي او د عیسی علیه السلام هغه وعده خو الله په قران پاک کې ذکر کړی دی وتعذروه وتوقروه وتنصروه تاسو به د پیغمبر مدد کوئ په دې ایمان راوړئ چې کوم سړی سید الرسل خاتم النبیین نه مني د خپل پیغمبر عیسی علیه السلام ایمان نشتا چې کوم يهودي محمد رسول الله نه مني او د شریعت نه تسلیمي د خپل پیغمبر ایمان نشتا په خپل رب باندې ایمان نشتا دا دروغجن دی دروغ وي د هر څه پسین لودي هندوستړي خدای ناراض د باز خلک دا وای چې ګنې دا غي هغه مذهب دی کتاب هغه دی او دا غي زمونږ دا مذهب دی دا ګماني چې دیوم جنت ته یو مونږ بم خدار چې خپل لار دا خطا ده دا هغه زمانہ کې و چې کله موسی علی السلام حیات او په هغه زمانہ کې په موسی علی السلام د چا ایمان او واقعي ایمان په هر څه باندې راوړو هغه د پاره د هغه زمانہ کې مړ چې کوم يهودي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې ژوندې
او هغه په محمد رسول الله ایمان نی، دا مسلمان هرگز نه دی، کافر دی. قرآن کریم وای د سر نه تر اخره پورې ټول قرآن په دغه باندې گویا دی. وای چې موږ به یو سوره د جهنم ته ځو بیا به راوځو، قرآن پاک وای دی دروغ وای. تلک امانیهم، دا د دې صرف امنیتونه دي، ارمانونه دي. ارمان نو ارمان خو د سړی دام وي، یو بوډا د ګور په غاړه ولاړی، هغه د ارمان وي چې کاش ځواني وي، چچ په لاس تور موسلی وي خو چې ځواني وي، تک تور دی وی د رنګ نه، چچ مې د په لاس کې وي، چجونه مې د جوړول خو چې ځواني وي. ځواني راځي؟ هرګز نه راځي. که یهودي دا ارمان کوي نو الله جل شانه فرمایي دا ارمان دی، تمنی ده، دا حقیقت نه دی. نو قرآن کریم کې الله جل شانه دا آیات نازل کړ، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے مومنانو تاسو زما دشمنان او خپل دشمنان په دوستۍ منی سي. کافر زما دشمن دی، یهودی زما دشمن دی، په دوستۍ منی سي. دا ستا دشمن دی، زمام دشمن. الله جل شانه علی الاعلان وی. بل حضرت حاتب رضی الله عنه مسلمان دی، صحابی دی، هغه صرف یو خط لیکلی دی او خط کې احسان باغی باندې ثابتول غواړي چې احسان وسره وکم. دینه معلومه شوه چې کافر سره سه احسان او ښېګړه کول دا د هغه سره دوستي ده. بعضې خلک وایي چې ما خو سره دوستي نه ده. کافر باندې احسان خېجول چې ګوره ما مسلمان پرېښو، تا سره مې ملګرتیا وکړه، د هغه په حق ما یو خبره نه ده کړې، د هغه ملګرتیا مې نه ده کړې، د هغه تایید مې نه دی کړی، هغه سره مې فوج نه دی ملګری کړی، د هغه سره مې لاس او مټې نه ملګری کړي، ستا خبره مې ومنله، دا احسان در باندې خېجوم، دا دوستي ده. او د کافرو سره د یهودو سره دوستي دا حرام ده. الله جل شانه په ورځ د قیامت تپوس کوي. دې صحابي صرف او صرف یو خط لیکلی، لیکن قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي په دوستۍ منی سي. دین معلومه شو چې دا احسان خېجول دا دوستي ده. نن سبا د دنیا حکمرانان مسلمانان څومره ملکونه د 500 د شپېتو په منځ کې، په هغې کې څومره ملکونه داسې دي چې هغوی څرګنده د فلسطین د مسلمانانو مردګرتیا کوي او د اسرائیلو خلاف کوي. ټول یو طرف ته د اسرائیلو د یهودو په حق کې، د اسرائیلو ته اسرائیل هم ویل نه دي پکار. اسرائیل دا د دوی خپل نوم دی، ځان ته یې ښی دی. مونږ ته پکار دی چې مونږ ورته یهود وایو یا سیهونی. سیهون د دوی خراب عقیده ده، غر دی یو هغې طرف ته منسوب دي، د دوی په تعصب باندې مبني حکومتونه او مذهب، هغه سیهونی مذهب، او د دوی اصل نوم یهود دی قرآن پاک. اسرائیل خو د حضرت یعقوب علیہ السلام لقب دی. اسرائیل معنا د الله بنده، او دا د حضرت یعقوب علیہ السلام لقب دی. او د یعقوب علیہ السلام چې څومره اولاد دی، یوسف علیہ السلام زوی او بنیامین زوی او نور زامنو، د هغوی د اولاد نه چې څومره اولاد پیدا دی، هغوی ټولو ته بنی اسرائیل وی، بنو اسرائیل. اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زوی دی، اسحاق علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام زوی دی، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دی، اسحاق علیہ السلام پیغمبر دی، یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی، یوسف علیہ السلام پیغمبر دی. یو ځل صحابو تپوس کو چې یا رسول الله ټول افضل څوک دی الله جل شانه څخه نږدې؟ دا الله رسول فرمایل الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. خاندانی لحاظ سره معزز رشتہ هغه د یوسف علیہ السلام ده. الکریم پخپلم شریف ته پیغمبر دی یوسف علیہ السلام. ابن الکریم د شریف او د کریم د معزز انسان او شخصیت زوی دی، پلار یې څوک دی؟ یعقوب علیہ السلام. ابن الکریم او یعقوب علیہ السلام د یو معزز او شریف هستی بچی دی اسحاق علیہ السلام. ابن الکریم او اسحاق علیہ السلام د یو معزز پیغمبر خلیل الله ابراہیم علیہ السلام زوی دی. دا رشتہ ټولو کې اعلی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې اسرائیل د ځان ته نوم یې ښی دی. بعضې خلک چې دا کوم د انګلیش نه ډېر زیات متاثره دی، مسلمانان انګریزي وایي ډېره، نو هغه ورته اسرائیل وایي. نو اسرائیل خو بیا خبره جدا شوه، اسرائیل خو فرښته ده د مرګ چې هغه روحونه قبض کوي. نو تا چې اسرائیل ته اسرائیل وي، د دې مطلب دا دی
چې دا انتهایی خراب تاثر دی او خراب سوچ دی چې د دنیا د خلکو روحونه قبض کولی شي. دا د پخپله په ځان سور. اسرائیل ته اسرائیل ویل د انګریزي ژبې د وجه نه، ځکه چې اس د زی آواز راوباسي دا ټیک نه ده. زه وایم چې اسرائیل هم ورته مه وایه، ټیک ته د تعارف دپاره ویلی شي، لیکن بهتر دا دی چې یهود. نو دې آیت کریمه نه معلومیږي چې هر یو احسان چې مسلمان په کافر کوي، هر یو احسان یو مسلمان کس ته ونیسي هغه یهودو ته او پیرنګیانو ته حواله کې کافر ته دا احسان دی. دا دوستی باندې نیول، خپل مسلمان سره د دشمنی وکړه، د هغوی سره د دوستی وکړه، دا حرامه ده. الله جل شانو په ورځ د قیامت کته حاکم یې، که ستا اقتدار په لاس کې دی، که ته یو فرد یې، تا نه به په ورځ د قیامت الله جل شانه تپوس کوي. المسلم اخو المسلم لا یظلمه لا یخذله لا یسلمه، او کما قال علیه الصلاة والسلام، یو مسلمان د بل مسلمان رور دی، مسلمان په مسلمان نه ظلم کوي، نه دشمن ته پریدي، او نه په خپل ظلم کوي، نه رسوا کوي. او رسوایی دا ده چې دشمن ته حواله کوي. نو عرض می دا کول زما عزتمند شي، الله جل شانه فرمای تلقون الیہم بالمودة. الله پاک فرمای لوگوں شرم خو پکار دے، گریوان کې قتل پکار دي چې تاسو دې خلکو سره د دوستۍ اظهار کوئ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، او کوم حق چې تاسو څخه راغلی د هغې هغه انکار کوي. تاسو څخه پیغمبر راغلی حق دی، ستاسو پیغمبر نه مني. تاسو څخه قرآن کریم راغلی دی حق دی، ستاسو په کتاب باندې د ایمان نشته. ستاسو څخه چې کوم دین او شریعت محمدي راغلی دی، کوم احکام د هغې دی منکر دي، په هغې باندې د ایمان نشته. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، دی پیغمبر او تاسو اوباسی ان تؤمنوا بالله، صرف په دې بنیاد باندې چې تاسو په الله باندې چې تاسو رب دی په هغه ایمان دی. نن سبا چې دې خلکو د فلسطین نه کوم مسلمانان اوویستل، غزه کې راجمع کړل، غزې نه د غزې په پټۍ کې ورننه ایستل، د آلته نه اوس وایي چې دا خلک لاړ شي. انشاءالله ذلیله شول، خدای پاک دې ښه ذلیله کړي نور، او خدای پاک دې دا ارمان پوره نه کړي. الله جل شانه دې په مسلمانان مجاهدین غالب کی چې دوی ورک شي، ځکه چې دوی مخکې نه ځای نو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ضربت علیهم الذلة والمسکنه. نو دوی دا غواړي چې دوی د دې وطن نه وباسو. یخرجون الرسول، چې څنګه مشرکین وکړي د مکې نه محمد رسول الله او صحابه کرام مسلمانان وایستل، مدینې ته لاړل. خپل زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قوم د مشرانو مکه ده به هجرت باندې مجبور کو، مدینه منورې ته لاړو، مسلمانان لاړل، ځکه چې تنګولې پرې خولې نه دغه کسب دی شروع کړی دی. نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یخرجون الرسول وإیاکم، پیغمبر او تاسو وباسي ان تؤمنوا بالله ربکم. وجه صدا، وجه صرف او صرف دار چې تاسو په الله باندې ایمان، هغه يهودیت په باطل باندې دی، نو هغه د په دنیا کې وخت یې رہی، او دا الله جل شانو دین اسلام حق دین دی چې مسلمان په هغې باندې دی، نو هغه نه برداشت کوي. حالانکه د ځمکه خو خدای د خپل بنده دپاره جوړه کړې دی چې هغه مؤمن وي. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، که چرې تاسو د الله په لار کې د جهاد په توګ باندې وتئ، مدینې ته تلئ، نو تاسو د دې خلکو سره بیا دوستي څنګه کوئ؟ تسرون الیهم بالموده، تاسو پټ پټ د هغوی سره د خپل دوستۍ اظهار کوئ. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، الله پاک فرمایي چې تاسو کوم څه پټوئ نو په هغې هم زه خبردار یم، او چې کوم څرګندوئ هغه هم ماته پته ده. ستاسو پټ رازونه او څرګند ټول ماته معلوم دي. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، چې چا داسې وکړ فقد ضل سواء السبيل، نو دا سړی ګمراه شو د نیغې لارې نه، هغه لار چې په هر مسکی مسلمان وی اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما په سمه لار روان کړه. هغه لارې نه خطا دی دغه کس، هغه لار د پرېښوه. وعلی الله قصد السبیل ومنها جائر، اس لیے کہ اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ ہے صراط مستقیم کا راستہ، وہ ہے ہدایت کا راستہ، وہ ہے دین اسلام کا راستہ، وہ ہے شریعت محمدیہ کا راستہ، وہ راستہ ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے. ومنها جائر، اور بہت سارے راستے ٹیڑے ہیں، وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے. اللہ جل شانہ ته صرف یو لار سي. بہرحال عرض میں دا کول زما عزت مند چې دی وخت د مسلمان او د نفاق د اسلام او د نفاق پته لګي. الله پاک دې موږ د نفاق نه وساتي.
الحمدلله موږ مسلمانان یو. حق فلسطینیانو سره دی، مسلمانانو سره دی، د هغې په مقابله کې باطل د یهودیانو سره دی. چې څه قسم ته مرسته مسلمان د فلسطین د مسلمانانو کولی شي کولی پکار دی. که هغه د لاسو د مټ وي، که هغه مالی تعاون وي، که هغه د یهودیانو د هغې د مصنوعاتو بایکاټ په شکل کې وي، ځکه دا هر یو سړی کولی شي. تا ته به خدای پاک ګټه درکوي د الله په دین باندې چې غیرت وکې، نو الله جل شانو سره څه کمی نشته. که دا هر څه دې راواغېشتل پسین دې له وکړل، الله جل شانو به تا ته ډېر څه درکړي. مونږ وکتل چې په ساوت افریقا کې چې کوم مسلمانانو غیرت په مسلمانانو باندې کړی دی، خدای پاک دومره ورکړي چې سنبالولی نشي. هغې ځای خلکو ته پته نشته، بعضې مسلمانان پټ پټ لګیا دي. په مسلمان غیرت کوي چې دا زما ورور دی، الله جل شانه وی بیا نه بدرنګوي. هغه چاته پریدي نه، الله پاک خو د خزانو مالک دی، له مقالید السماوات والارض. نو چې کوم قسم تعاون ډومبې خو د هغې سره د مټو تعاون، که هغه نشي کولی د امداد په شکل کې چې څومره امداد سړی ورکولی شي. حکومتونو ته پکار دی الله جل شانه به د هر حاکم نه تپوس کوي، په حاکم پسې د هغه رعایا ولاړي، او هغه د رعایا په زور باندې د پارلیمنت په زور باندې خبرې کوي. مسلمان ته پکار دی چې ځان کې جرأت پیدا کی، غیرت پیدا کی ایمانی. چې څنګه سړی په کور او په ښځه غیرت کوي، په بچو غیرت کوي، داسې په دین باندې غیرت کول پکار دی. دا ښځه او دا بچي به دنیا کې پاتې شي او دین به تا سره قبر ته ځي. ایمان او اسلام به آخرت ته ځي. په هغه څیز باندې غیرت زیات اولاد چې کوم تا سره همیشه مرګري دی. ښځه د سره همیشه مرګري نه ده، قوم او قبیله د سره همیشه مرګري نه ده. دا هر څه د نه دلته کې پاتې کېږي، او دین اسلام هغه به د سره تر ابده پورې ځي. قرآن کریم به د سره ځي، دا مز به د سره ځي، لا اله الا الله محمد رسول الله به د سره ځي، ایمان به د سره ځي. دا الله جل شانه سره تعلق مضبوط کړو په دنیا کې، دا به د سره ځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرز زندگی، دا غي د دستور او دا غي د ژوند مطابق د قدم پورته کول، دا به د سره په آخرت کې ځي. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې په هر لحاظ سره بیا د دعا په شکل کې دعا کول پکار دي. چې کله پښمنی دعا کې نو هغې ته دعا غواړه، چې کله مثبتې دعا کې هغې ته دعا غواړه. او دا مصنوعات د یهودو دا ختمول، دا خو نن سبا ټول دغه باندې. پخوا به یو صابونو، زه حیران شم کله کله د مرګرو ته وایم، د ما خو دومره عمر نه، تقریبا 4-5 کاله عمر مې دی، خو یو صابون به په هغې باندې به کور کې زنانو کپړې مینځلې او په هغې باندې به مونږ لامبلم. اوس د سر شیمپو بیل دی، باډي واش بیل دی، او شیمپو بیل دی، او دای د دې ځای دای د ګیرې دی، دای د دې دی، دا ټول د یهودو خبیثانو پیدا کړي. د انسان په بدن باندې د لامبرو نه پس تقریبا 6-7 قسمه څیزونه هغه د استعمالوي، او دا ټول دا خلک جوړوي. ایس بیس مونږ به د کپړو هغه صابون په ځان مګلو، داسې به یې د خیره لرې کولو، داسې به یې خیره لرې کول لکه چې په اوبو باندې دا خټه لاړه شي، ځکه په هغې کې به او نه به سړی ناجوړه کېدو، نه به مړ کېدو. اسمن دا اوس خبره ده چې دا سرمن غوړی او دا فلان کې سړي ته دومره نازک ژوند تېرول پکار دی. دی به سبا جهاد څه کوي، د کافر سره به جنګېږي څنګه چې کله د دومره ځان نازک کو. زمونږ سره په مدرسه کې یو استاد او مدرس و، عالم و، هغه به وي پخوا چې به طالب منډه واله نو جیب نه به چاقو غورځېدو، اوس چې طالب منډه وي نو جیب نه منګز غورځېږي او شیشه تې غورځېږي، ځکه چې هر وخت شپه او ورځ د ځان ته ګوري چې دا وخت مې داسې لاړل او که داسې لاړل. چې کله ته د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بارے کې ردی ما کان یترجل الا غبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کبھی کبھی کنگھی کیا کرتے تھے. اوس چې کوم دی نو الک جنۍ پرېدا الک یو شپېته پیرې په سر کې منګز وایي چې د بس نه کوزیږي نو هم شیشه راوالي وګوري چې دا ویښته خو مې چې ته خراب شوي نه دي، چې بس ته خیږي نو هم داسې کوي، چې دفتر ته ځي نو هم داسې کوي، چې دالته نه روزي نو هم داسې کوي، چې کالج ته ځي نو هم داسې کوي. هلکه داسې ژوند دی، خپل ځان دې اسیر کړی دی، قیدي کړی دی د دې څیزونو. ژوند خو آزاد مزه کوي، په شګه کېناستې، په خاوره کېناستې، په واوره کېناستې، په غر کېناستې، چې کوم ځای راله په هغې ځای باندې کېناستې، په هغې ځای خوراک کوه، په هغې ځای چای څښه، په هغې ځای دا څیزونه کوه. پښتانه سخت وو، پښتانه جفاکش و، خصوصا مسلمان هر یو سخت وي،
کاغه هر څوک چې دی، کاغه پښتون دی، کاغه پنجابی دی، کاغه ایرانی دی، کاغه تورانی دی، کاغه هر ځای چې دی، د مسلمان ژوند جفاکشي. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت تاسو وګورئ. یو ځل په چټایي باندې مبارک په کور کې پروت دی. کور کې خو د سړي څیزونه د آرام وي، او د مبارک په کور کې طلایي نشته، فوم نشته، په چټایي پروت دی. نو عمر صاحب په دې چټایي په دې املا باندې نښې جوړې کړي دي، پوزې د مزرو. نو عمر صاحب ورته وایي چې ته ګوره سید الرسل او خاتم النبیین د حضرت عمر رضی الله عنه خبرې کله کله داسې وي د کیسر او کسرا څومره په مزو کې دي قالینونه دي پاسته پاسته، ته په دې پوزي باندې پروت. نو پیغمبر علیه السلام یا خفاو او پروت یا بیا پاسه رنگ متغیر شو. عمر صاحب په دې خبره باندې وایي چې عمر د خطاب زیه ته داسې خبرې کوي. دا څیزونه هغې ته په دنیا کې دي، موږ ته الله جل شانو په آخرت کې ایښي. دا دنیا دارالعمل دی، دا د آرام ځای نه دی چې ته وایې چې زما بچي دی ډېر په آرام سره وخت تېر کړي. دومره آرام نه چې هغې اخلاق ته خراب کا، هغه سبا څه کولی نشي، چا سره تعاون نشي کولی، د چا خدمت نشي کولی، د چا لاس نشي نیوی. د مور او پلار بوډا خدمت دومره د نرم او نازکه مخته کړي دي، هغې سختۍ ته وړاندې که. د دې دپاره نه چې ته باندې پردی پیزار پالش کو، ته نایي خانې ته وړاندې کو، د هغه عمر چې کوم دی نو 6 کاله دی. نه، ته په کور کې خدمت اخله، د مور او پلار خدمت، بچی وړاندې کو، بچی وړاندې کو. ډېرې زیاتې جینکۍ هغه واده شي، لیکن هغې ته د روټۍ پخولو په تیغ نه په طبخي چل نه ورځي، هغې ته د کپړو وینځلو چل نه ورځي، هغې ته د کور د صفا کولو چل نه ورځي. ولې سکول او کالج په طرفه ده پورې ویلې. نو دا چې چا راواده کړي د نو هغه کور کې دې دپاره واده کړي دی چې دا د بیمارانو علاج کوي. کور کې بار وخت بیماران وي، روغ به څوک نه. په کار دا ده چې موږ خپل اولاد هغه سخت جفاکش محنتي په دې څیزونو باندې راوړ، په نرمو څیزونو باندې نه. دا پیپسي، دا کوکا کولا، دا فلانکې شی، دا ډنګړې شی، دا د بچپن نه پې باندې خورې، دا مکډونلډ او دا KFC او دا فلانکې شی، دا مصنوعات په دې دوکانو کې دا منشې ملاوي. نو زما نوسۍ ده، وړه ماشومه ده، هغه ما ته وایي ابوجي وایي مونږ میږي پخ کړي دي، میږي خورې. نو زه ورته میږي نه خورم، زه ورته میږي ویم. زه ورته میږي څوک خوري؟ ما ته وایي میږي نه دي، میږي دي. نو زه ورته وایم چې دا میږي دي. دا څیزونه چې ته په خپلو بچو باندې د ابتدا نه خوراک شروع کړې، د هغې معدې به هغې سره اموخته شي. هغه د کور د جوار روټۍ نشي خوړی، هغه ساګ نشي خوړی، هغه لاوڼ نشي خوړی، هغه بیا دال نشي خوړی. ستا په کور کې بار وخت هغه څیزونه هوني. په غره کې په صحرا کې داسې وخت راشي چې هلته کې پاڼې ته روشو کوه، د شلخي پاڼې روشو کوه، د پالکو هغه ځان ته پخې کا، نو په هغې باندې ستا وخت تېرېږي. لیکن چې کله د په دې څیزونو ځانه مخته کو، بیا ژوند نشي کولی. دا خلک مونږ بندۍ هر طرف نه تړلي یو، اقتصادي لحاظ سره، معاشي لحاظ سره، مشروبات او ماکولاتو په لحاظ سره. د خپل په خوراکونو باندې ما مختپګی چې دجال راشي بیا به چې دا خوراک په بند کوي، بیا به د مسلمان مړي. ولې؟ ځکه چې هغه مخته د بچپن نه را روان دی په دې باندې، دا شته دی نه. تخمونو په لحاظ سره زمیندار ته وایي چې دا کرا په دې کې ګټه ډېره زیاته ده، فصل ډېر زیات دی، او هغه خپل تخم په باندې ورکوي. هر یو شی په دې ځای کې د پېښور په ځای کې زه دا خبره کله کوم، مونږ ته به خپلو مشرانو وي چې انګریز کله حکومت و بر صغیر باندې د پېښور نه به انګریز تلو برطانیې ته، نو ځان سره به د باړې اوبه په کین کې وړي، لکه د زمزم اوبه چې سړی خپل وطن ته راړي. ځکه هغه وی چې په دنیا کې بهترینې اوبه د باړې اوبه دي. اوس خو خرابې شوي دي، خو دومره ده چې ځمکه اوس هم اوکنې په ځمکه کې صفا دي، ځکه چې الله جل شانه فلټر کوي. که زمونږ ملګري ترې نه بوتلې ډکوي، همدغه بغیر کیمیکلو بهترینې اوبه دي. او دغه پیرنګي او يهودي ته مختکی د نیسلې په اوبو باندې. ستا په ملک به جوړیږي، تا ته وایي د خپل ملک اوبه مس کپایي کې کیمیکل اچولي، هغې د مختکی چې بیا دغه اوبس کې، ځکه که نور اسکي خو بیا بیماره کوي. لوگوں نے سوچ وکړي د دې مضغونه کار غشتل پکار دي. د دشمن ستا خیرخواه هرگز نشي کېدی، دا یاد ساتئ. ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي دشمن په دوستۍ مه نیسه. دشمن دی، دشمن سره به د دشمنی سلوک کې، د هغه نه به تحذر کې،
داغه نه به احتیاط کې، داغه نه به ډډه کې، داغه نه به ځان ساتي. مسلمان ستا ورور دی، ستا دوست دی، هغه سره ملګرتیا وکړه، د هغه سره ورورولي کوه، د هغه په لاس کې لاس ورکړه. الله جل شانه دې زمونږ پوهه نصیب کړي قرآن کریم او د اسلام په روح باندې، او الله جل شانه دې ټول دنیا مسلمانان خپل کې رونه رونه او په حق باندې متحد او متفق کړي. او رښتیا خبره دا ده چې زمونږ په خپل دین باندې پوره عمل نشته. که چېرې پوره عمل مو وی د دې دین او د ایمان دومره خواږه دي، دومره لذت دی چې سړی نهرې په ځان باندې تېري کې پروا یې نه، لیکن د دې دین د خوند سړی نشي پرېښوی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.